هغه تللی وه یو پیر ته هسې متل دی والله اعلم چې رښتیا به وي که دروغ به وي خو یو سبق پکې پروت دی هغه پیر ته تللی وه ورته وایي چې ما نه تعویض وکړه او خاوند مې چې په کور راننوځي نو بس ډېره غوسه وي داسې غوسه وي خاوند مې چې بس کور په بله اړوي او حالانکې د نبي علیه السلام طریقه به دا وه چې کور ته به تله نبي علیه السلام مسواک مبارک به واله کور ته به چې ننوتو دې کې ډېرې فایدې دي خو موږ عمر تېر شو دا عمل تر اوسه پورې موږ نه دی کړی یو ځل خو په دې عمر کې وکړه نو زنانه ورته چې دا فریاد وکړه پیر صاحب ورته وایي داسې تعویض به دله وکړم چې خاوند دې په کور راننوځي بس چوپ چاپ به وي ته مه خفه کېږه خو یو شرط دی زنانه ورته وایي څه شرط وی شرط دا دی چې دا تعویض چې خاوند دې په کور راځي دا به د ځان سره کلک ساتي دا تعویض او بس په خوله کې به یې دی او به چې هغه غوسه کېږي ته زور ورکوه هغه ورته وویل ډېره ښه ده کور ته زنانه راغله اوس دې ته خو پته و چې خاوند ټیم مې دی د روټۍ ټیم دی اوس به راځي بس چې څنګه خاوند په کېټ راننوتو دې تعویض راوایست او په خوله کې کلک ونیو بس خاوند دی بس एकदम چغې شروع کړه او په دې ښځې به دې تعویض ته په دې غاښونو کې ښه زور ورکړه کلک کلک او پیر صاحب ورته ویلي وو چې هغه تېزېږي ته به تعویض ته زور ورکړې په غاښونو په دې جامو غاښونو بس همدغه کار یې کو خو به چې خاوند یې دوه درې منټه تېزې خبرې وکړې بس خاوند یې غلی شو ښځې وویل چې والله چې کمالي پیر صاحب دی رسېدلی دی هغه یو څو ورځې دغسې معامله وشوه یو ځل دا زنانه لاړه چې شکرانه ورکړم پیر صاحب ته پیر صاحب ته تللی ده پیر صاحب وایي څه کار یې وکړه بس نو چې خاوند مې راننولي په خوله کې کېدم او زور ورکړم چپ مې ولګوم او چې هغه غوسه کېږي زه زور ورکوم په جاملو کې بس خاوند مې دوه درې منټه چپ یو غلی شي دا بیا خبرې نه کوي پیر صاحب ورته وایي کاغذ راکړه دا تش کاغذ دی دې کې څه سخت مخکې نشته دا ستا خوله چې بنده شي د خاوند به د یو څو منټه بعد خپله بنده شي نو زنانو ته هم پکار دا دي چې واک اختیار د خپلې خولې تم پیدا کړه